وسلم ورکړی دی. و د خدای بندګانو تاسې کانبرې پرې نه خو عزتي وکړه، تاسې قرآن په شهادت ورسولو. قرآن یتیم دی، قرآن په د باندې حال آواز کوي ژاړي چې وا د محمد امته لږ په ما غیرت وکړه، لږ مې غېږه کې پورته کړه. و مسلمانو ولې په د خپل قرآن غیرت نه کوئ؟ ولې د قرآن تاسو متروک العمل کړو؟ ولې مو د خپل قرآن شاته وغورځولو؟ ولې تاسو به الله سره نه مېړوېږئ؟ ولې تاسو به الله حضور ته نه پیش کېږئ؟ والله او ورځ را روانه ده چې نن تاسو په دنیا کې د بګرام د کیوبا زندان نه یېرېږئ، د قبر زندان درته یخ دی، د قبر زندان ته به تاسو ورځئ والله که د الله نه خلاص شئ. نن رسول پاک فرمایي قریشو ته په دنیا کې پرې نه خو ماته ضرر رسولو، ما امت ما په قبر کې پرېږدي. نن پیغمبر علیه السلام په قبر کې په ژړا دی، د خپل امت نه په قبر کې رسول الله ژاړي. قات نشته ورونو، دا شهید دی، د الله په لار کې سر ورکړی دی، دا معصوم دی. والله رسول الله فرمایي څوک د الله په لار کې شهید شي په اول قطرې د دم، په اول قطرې د وینې د شهید ګناهونه صغیره کبیره معاف کېږي. دا معصوم دی، دا د صغیره او کبیره ګناهونه نه معاف دی. الله دې تاسو ټول ته دا مقام نصیب کړي. وا دوستانو لږ ضمیر ژوندی کړئ، لږ ویښ شئ، لږ د خپل کتاب ته فکر وکړئ. دوی څه زه ټول خواصو عوامو ته دا فیل کومه چې هېڅ خبره نه ده، یرغلګرو نه ما ګیله نشته، یرغلګرو نه ما ګیله نشته، هغه یهود نصارا دي، هغه ماته قرآن ښودلي دي، حدیث ښودلي دي. خو زه د دغه مسلمانه چې په جماعت د اسلام کې کلمه د محمد وایي، د اسلام په لباس کې د اسلام دښمني کوي، امام ملایان په شهادت رسوي، امام طالبان په شهادت رسوي، والله د دې پښتنه به زه د دې نه په ورځ قیمت کې کوم. ای شهیده کله چې د الله دې بات ته ورسېږې پیغمبر علیه السلام ته ملاو شي، او شهیده کله چې د الله سره ملاو شي ورته وایه چې تا امتیانو زه پرې نه خورم، چې تا امتیانو زه په شهادت رسولی یم، زه شهید یم. ای شهیده پیغمبر علیه السلام خبر کا، محمد علیه السلام ته پیغام ورکړه، الله خبر کا، نبي علیه السلام سره چې ملاوېږې دا د خوار امت پیغام ورسوه چې ما ستا امتیان نه پرېږدي، زمونږ مدرسې په شهادت رسوي، زمونږ طالبان په شهادت رسوي، زمونږ علما په شهادت رسوي. بهرحال ورونو ډېره ده، ژړا خبره ده، والله چې ډېره ده، حسرت د خسران خبره ده چې نن زمونږ په شهادت رسېږي، نن زمونږ طلبا په شهادت رسېږي. هېڅوک چې کوم دی د دې متعلق آغاز نه کوي، هېڅوک د دې متعلق مظاهره نه کوي، هېڅوک د دې متعلق د خپل د ایمان